نن څوم تاریخ دی؟ 10 جون 10 جون. کم سن دی؟ 2024. نن منګه د قربانۍ حواله سره د قربانۍ د نصاب حواله سره خبره کو چې قرباني په چا باندې واجب ده او په چا باندې نه ده. نو د دې لپاره به د سونې او د چاندۍ نصاب نزان خبرول او به د هغې د قیمت او د ریټ نزان خبرول دا ضروري دي. ځکه نصاب دوه څیزونه شریعت نصاب کې موږ ته راکړي دي، سونا ده او یا څه ده؟ چاندي ده. نو د سونې ریټ نن 10 جون باندې موږ معلومات وکړو. نن د سونې ریټ څه دی؟ 2,48,000 دا د سونې ریټ دی. او د چاندۍ د یوه توله څومره ده؟ په څه باندې ده؟ 2900 باندې دا د چاندۍ یوه توله ده. صحیح شو؟ د سونې او د چاندۍ دواړو ریټ ته معلوم شو؟ جی ها. اوس د سونې نصاب سره که د یو کس سره صرف سونه ده، نور ورسره هیڅ هم نشته، یعنی نه ورسره چاندي شته، نه ورسره نقدي شته، نه ورسره مال تجارت شته، او نه ورسره ضرورت نه زیات سامان شته، صرف سونه ده، نو دا ځان له په ځان له صرف سونه د چا سره ورسره وي، نو بیا د دې نصاب څه دی؟ 7.5 توله. 7.5 توله نصاب دی صرف سونه. او یا د چا سره صرف چاندي ده، نو دا غي نصاب څومره دی؟ 52 توله چاندي ده. او چا سره سونه او چاندي خو نشته دی، خو چا سره نقدي ده، دکان دی، مال تجارت ته او سره د ضرورت نه زیات سامان دی، نو دا هغه سونه پیسو هغه سامان یا د سونه پیسې او سره نقدي وي چې دا په صاحب نصاب شي، نو دا به د 52 توله چاندي موږ ریټ معلوم کو. دغه ریټ چې چا سره موجود وي هغه قیمته به صاحب نصاب وي. نو د 52 توله چاندۍ د 2900 د حسابه 1,52,250 روپۍ جوړیږي. لہذا چا سره نقدي 1,52,250 روپۍ ده، یا سره د تجارت سامان 1,52,250 روپۍ دي، یا سره په دکان کې سودا د 1,52,250 روپو ده، یا سره د ضرورت نه زیات سامان د 1,52,250 روپو. په دکان کې د په بل چا باندې قرضې دي، هغه سره پلس کوي. البته په دمانه د چا قرضه د عادت ماینس کی که بیا هم 1,52,250 روپۍ جوړې دي، دا که صاحب نصاب دی، دا به قرباني کوي. اوس دکان که د کریانې دی، دکان که د دوایانو دی، که هغه د میډیسن دی، که هغه نور څه چې د بجلی دکان دی، کراکرۍ دکان دی، خو د سره سازو سامان د اغستلو او د خرڅولو دونه سامان موجود دی چې هغه 1,52,250 ته رسي، دا که صاحب نصاب دی، دا به قرباني کوي. جی ټیک شو. اوس چا سره دا درې واړه نصاب او سره بیل خو پوره نه دي، یعنی یو کس دی هغه سره 7.5 توله سونه پوره نه ده، چاندي اوسه 52 پوره نه ده، نقدي اوسه 1,52,000 پوره نه دي، دا درې واړو نو سره لګ وسره دي، یا د دې دوانو نو سره لګ دي، یا د دې دوانو نه لګ دي، یا د دې دوانو نه لګ دي. نو دا اوس موږ میلاوو، دا څه کو میلاوو. نو دا موږ میلاوو، دا میلاوه خل به په دوه طریقو باندې دي. په څه باندې دي؟ په دوه طریقو. یو تزم بالقیمه وي او یو تزم بالقیمه. مطلب څه دی؟ تزم بالقیمه مطلب دا دی چې د دې د قیمت به میلاو کو، په دا د 1,52,250 ته رسیدو دا به صاحب نصابي. پوه شوي؟ نو زم بالقیمه باندې اول ځان پوهه کوي، ځکه اوسه پورې فتوا هغه زم بالقیمه باندې وه، په دې ځان پوهه کوي، به د فتوی او حوالې سره وضاحت کو. نو زم بالقیمه مطلب څه دی؟ زم بالقیمه مطلب دا دی که د یو کس سره لږه سونه ده او لږه ورسره چاندي ده، دا دواړه موږ میلاو کړو او د هغې ریټ هم معلوم کړو، هغه 1,52,250 ته رسېدو، دا به ثابت حسابي. بنیاد به موږ د چاندۍ دا 52 تولې دا زموږ دپاره بنیاد دی، د هغې قیمت 1,52,250. اوس چا سره لږه سونه ده او لږه ورسره چاندي ده، د دې ریټ هم معلوم کړو، هغه 1,52,000 نه اوښتو، دا که صاحب نصاب دی. یا یو کس سره لږه سونه ده او لږه ورسره نقدي ده، خو دا دواړه موږ میلاو کړل، او دا چې میلاو هم کړل د دې قیمت د 1,52,250 نه اوښتو، دا کس څه دی؟ صاحب نصاب. اوس موږ مثال ورکو. یو کس سره 8 توله سونه ده. څومره؟ 8 توله. یو کس سره 8 توله سونه ده، نو چې توله 2,48,000 باندې توله ده،
نو نیمه توله به بسوی 1,24,000 جی 1,24,000. نو دا د دې د ادا تولی قیمت څو شو 1,24,000. ها نصاب څومره دی 1,52,000 اوس د سره مثال په تور څونه نقدي په کار ده چې دا سره صاحب نصاب شي 16,000 څونه به 1,24,000 روپۍ تو د سره وسره دي او نصاب چې 1,52,000 دی 17,250 جی نہیں 27,000 جی 27,000 روپۍ د سره تقریبا 27.5 یا مثال په تور 28,000 کوي. و د سره چاندی دا یا نقدی دا اوس د 100 روپو دا مثال په تور د 27,000 یا 27,500 مثال 27,500. نو دا دواړه چې خپل مینس کې پلس کې دا 1,52,000 نه اوړي کنه جی اوړي کنه لہذا چا سره نیمه توله سونه ده خو ور سره نقدي 27,500 دا یا سره 27,500 چاندي دا یا سره چاندي او نقدي او مال تجارت دا درې وړه موږ را جمع کړل او دغه قیمت د 27,000 نه اوختو نو دا کسب به صاحب نصاب. نو دې ضرب القیمه کې ګویا کې نیمه توله سونم چا سو سره یو سره 27,000 روپۍ دی عمل تجارت کې نو دا کا صاحب نصاب دی دا به قرباني کوي هغه خزر او هغه سره او په دریوانو کې یو وشتي که هغه تموي کې یو وی کنه نو به خو تاسو ما د ابتدا نه وضاحت وکړو کنه که صرف سونا دا یو نو به 7.5 دی او که صرف چاندي ده نو 52 دی او که صرف نقدي ده نو 1,52,000 اول ما وی کنه جی ها دا اوس موږ یو ځای کوو دا که دو یو ځای شي یا درې یو ځای شي نو چې د هغې ځان له قیمت 1,52,000 ته رسي او یا که دا موږ میکس کو دا او بیا د دې دا میکس قیمت د 1,52,000 نه اوچتېږي نو دا که صاحب نصاب دی دا به قرباني کوي. نو پته ولګېده چې په ضم بالقیمه کې نیمه توله سونم چا سو سره او سره دومره نقدي نو دا که صاحب نصاب او که چا سره په ضم بالقیمه کې یوه توله سونه ده نو د یوې تولې قیمت خو 2,48,000 دی کنه نو کو د سره 10 روپۍ دی 10 روپۍ یو میخه کې او سره د چاند دی او لږه مو سره ضرورت نه زیات سامان دی نو دا دوانه چې یو ځای کو قیمت د 2,48,000 خو د 1,52,000 د نصاب نه زیات دی کنه نو به دا صاحب نصاب دی نو په یو توله باندې هغه صاحب نصاب کېدل خزه. نو په دې وجه په نظام بالقیمه کې ډېر په اسانۍ سره په غوي باندې زکات لازم کېدو او دې کې خزو ته ډېر غټه مسله و دا توله نیمه سونه خو د اړ زنانه سو سره نو قرباني به واجب کېدل او د الله شل روپۍ هم سره نو دی غریبانو به د دې د پاره چې د خپل سونه خرڅول نو قرباني وکول نو کال نیم کې واغه سره بس سونې نه واغه فارغېدل نو دی وجه زم بالقیمه کې دا فتوا چې دا سخت و په قرباني په باب کې نو دی وجه د دینه کوم د صاحبانو قول د زم بالاجزاء چې زمونږ د رسالو کارونه په دې باندې فتوا را روانه ده نو زم بالاجزاء باندې اول ځان پویا کوي چې دی کې زنانو ته او خزو ته یا چا سره سونه چاندي د غي لپاره لګه اساني د په زم بالاجزاء کې دې سره اگر زر صاحب نصاب کېږي نه خو زم بالقیمه کې فتوا هغه په زکات په باب کې په زم بالقیمه باندې فتوا ده ځکه چې هغه کې انفال الفقراء مقدم دی چې هغه کې د غریبانو خیال ساتل کېږي نو هغه کې وسم زم بالقیمه باندې فتوا ده چې زکات به په دې حساب سره په خلکو باندې پرس کېږي وسم خو زم بالاجزاء کې چې د غریبانو خو د انفع للفقراء ولا مساله ونه ځکه چې قرباني سره یو کې خو یې نتوي شو غزان لوخري غریبانو په دې کې فائدہ نه و جی نو دی وجه په دې کې چې د غریبانو انفال الفقراء ولا مثلا پکې نشتا او زنانو ته په دې کې چې دغه سختی او تکلیف وته ورکو اول په دې باندې ځان پوهه کې ځان بل اجزا ست وي د اجزا په حساب سره وکړ کېږي صاحب اجزا مطلب دا دی چې د دې دوه خپل منځ کې تناسب سره د 7.5 او د 52 एक सत लगा संगा एक सत संगा 7.5 ला په 7 کې ضرب ورکړه ست راځي 49 749 7.5 لا په 7 کې ضرب جی 52 ته راځي 52 ګورئ 7 یا مثال په تور
7.5 ضرب 7 څه دی راځي 7 7.7 ضرب 7 ګوره 7 49 سره ذکر نو 7.5 شو کنه 3.5 جی نو 49 سره چې 3.5 جمع کی جی 52 نو 7.5 چې په 7 کې ضرب ورکې نو څه راځي 52 جی 52 نو د دې خپل منځ کې تناسب شو د 1 سات شو د 1 سات شو د 1 سات شو څه مطلب چې چا سره یو توله سونه ده نو ګویا کې د سره سونه چاندي شو و توله چاندي شو و توله چا سره چې یو توله جی یو توله سونه ده نو ګویا کې د سره سونه چاندي ده و توله ګویا کې د سره چاندي ده نو د سره و توله چاندي ده او نصاب 52 توله ده نو دې کې سونه چاندي کم ده اوس په 52 کې چې 45 ګوره چا سره 1 توله سونه د مثال پتاو چا سره 1 توله سونه ده نو 1 توله سونه په موجودتیا کې گویا کې د سره 7 توله چاندي ده گویا کې د سره 7 توله چاندي ده 7 توله چاندي ده نو 7 به موږ د 52 نه نصاب نه به موږ 7 ماینس سرازی 45 توله چاندي ده نو 45 توله تاسو دې له ضرب ورکړئ ځکه چې 45 توله چاندي چا سره د یو توله په 2900 ده جی 1,31,950 چې 45 توله چاندي د سره ده نو دې له ضرب ورکړئ په 2900 کې نو چې 45 د 2900 کې ضرب ورکړي دغه 2900 ریټ ته چاندي د یوې تولې ده نو دینه څونه روپۍ راځي 1,31,950 1,31,000 ها دینه به موږ ضرب ورکو صبر وکا او 2900 کې خبر باندې پوه شو او جی 2900 کې دینه څونه راځي 1,31,950 ها اوس چا سره یو توله سونه موجود ده سونه یو توله سونه چا سره موجود ده نو چې د دیوی تولې سره د سره تقریبا 1,31,950 روپۍ نو دا کس په صاحب نصاب په ضمن اجزا کې چې چا سره یو توله سونه ده نو دې سره سونه روپۍ پکار دي 1,31,950 روپۍ نقدي وسره د 1,31,950 سره مال تجارتي یا د ضرورت نه زیات سامانی دا ټول راجمه کې او دا 1,31,950 روپو ته رسی د یو تولې سونه سره دا کس په صاحب نصاب دا کس په سي او کو چا سره 2 تولې سونه ده اب دیکھو چا سره 2 تولی نو چې چا سره 2 تولی سونه ده نو گویا کې د سره سونه چاندي ده 14 تولی نو 14 تولی د دې 52 نه ماینس کړي څه دی راځي جی دینا 38 38.5 جی د 52 دی 52 دی صحیح ده 52 نه 14 ماینس کړي څه دی ماینس کړي 14 جی سره راځي 38 جی 38 راځي 52 نه 38 راځي 38 اوس به موږ د 38 تولو قیمت معلوم کو 38 تولو قیمت چې معلوم کی 29 کی 38,000 ورکې سو تی راځي 1,11,000 1,11,000 لہذا چا سره 1,11,000 روپۍ چې دی 1,11,000 سونا پورا 11,000 جی پورا 1,11,000 روپۍ چې چا سره د 2 تولو سونو سره چې دی موجود دي دا کس بسې صاحب نصابي د باندې قرباني راځي اوس ګوري چا سره 2 تولې سونی دي او 2 تولې سونې سره
1,11,000 نقدي ده یا د دې وسره مال تجارت دی یا د دې وسره د ضرورت نه زیات څه دی سامان دی نو دا کس څه دی صاحب نصاب دی دا کس په قرباني کوي دغه شان اوس چا سره 3 تولې سونه موجود ده نو 3 تولې سونه چې موجود ده نو تاسو ته وی چې چا سره 3 تولې سونه ده یو توله ګویا کې 7 تولې چاندي ده چا سره 2 تولې سونه ده ګویا کې 14 تولې چاندي ده چا سره 3 تولې سونه ده نو ګویا کې د سره 21 تولې چاندي ده نو چې 21 تولې چاندي ده نو 52 نه 21 ماینس کړئ جی 31.5 راځي 31 له ضرب ورکړئ په 2900 کې څه راځي 91,350 دی 91,350 چا سره 3 تولې سونې سره 3 تولې سونې سره که چا سره بولو 91,350 روپے جی دبان دا صاحب حساب دی چا سره 3 تولې سونه ده که 3 تولې سونې سره دته 91,350 نقدي ده یا 91,350 سره چې مال تجارت ته یا د 3 تولې سونې سره 91,350 سره ضرورت نه زیات سامان دی یا د درې وانه یو ځای کې او د هغې قیمت 91,350 تر رسي نو دا که صاحب نصاب په دبا قرباني دا د څه په دا اوس لکه اساني شو کنه ځان بل په ځان بل قیمه کې په یو تولې باندې قرباني راتله خو ځان بل اجزا کې چې یو توله سونه ده نو سونه قیمت به سره 1,31 دی چا سره 2 تولې سونه ده نو سونه به سره 1,11,000 او چا سره 3 تولې سونه ده 91,350 هغه شان چې دی ورپسې لاندې ځي نو هغه کسب صاحب نصاب کیږي ورنه په دې کې لګه اساني ده زنانو د پاره او چا سره سونه ده اغي د پاره چې دونه قیمت سره صاحب نصاب به ورنه نه وي ورنه تولنی مچا سونه ارچا سره کور کې پرته نه استعمالي او په دغه ځم بل قیمه باندې نو دغه سونه هغه ټوله خرڅي علاوه به قرباني نه بچ کی نو یسروا ولا تعسروا تاسو اسانی پیدا کوئ تنګي م پیدا کوئ البته د دې کې سبله د غریبانو څخه فائدہ نه و نو دی وجه په دې باندې زمون فتوا چې 100 کال نه فزن بل اجزا خبران پوه شوي خبره سمجھ تراغله دی حواله سره सोना बनाने से